من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظیم. مخکی آیاتونو کې الله تعالی د وحی او د الوهیت تقریر او اثبات کو نو په دې دریو آیاتونو کې الله رب العزت بیان کوي د جزا د هر هغه چا چې هغه د الله تعالی ملاقات ته دروغ وایي او د الله تعالی د ملاقات نه منکري نو د هغه خلکو جزا ذکر کوي او د هغه خلکو بدله ذکر کوي چې هغه دې په مقابله کې د الله تعالی په ملاقات باندې قائل دي او د الله د ملاقات خیال ساتي نو د هغه اجر الله تعالی دلته ذکر کوي او دا ښکاره کوي چې کامیاب خلق څوک دی او کامیابی به چاته ملاویږي او ناکامی به چا په مخ کې او چا د چا مخې له راځي د دې وضاحت قرآن تاسو ته کوي. نو فرمایي ان الذین لا یرجون لقاءنا یقینا هغه کسان چې امید نه ساتي نه یریږي د ملاقات زمونږ نه زمونږ د ملاقات امید نه لري او زمونږ د ملاقات نه یره نه کوي ورضوا بالحیات الدنیا او خوشحاله شوي دي په ژوند د دنیا باندې او پسند کړی دی ژوند د دنیا او واطمأنوا بها او اطمینان او سکون او آرام حاصل کړی دی دی دنیا ته او والذین اغا کسان هم عن آیاتنا غافلون چې دی د آیاتونو زمونږ نه ناخبر دا دواړه قسمه خلق اولئک مأواهم النار دا کسان موصوف په دې صفتونو باندې مأواهم النار زید دوی اور دی ټکانا د دوی اور دی کور د دوی اور دی بما کانوا یکسبون په سبب د هغه عمل باندې چې دوی کسب کړی دی نو دا د دې لومبني فریق چې هغه فریق کافر دی او فریق منکر دی د هغې ذکر الله وکړو. ان الذین لا یرجون لقاءنا هغه کسان چې امید نه ساتي زمونږ د ملاقات نو یرجون چې د رجا نشي نو په معنا د امید باندې دی او دا یرجون دا په معنا د یری باندې راځي د دې وجې نه ما دوه ترجمې وکړې یقینا هغه کسان چې امید نه ساتي زمونږ د ملاقات یعنی دا امید نه دی چې زه به د الله سره ملاویږم او د الله سره به زما ملاقات کیږي او الله رب العزت به ما سره حساب کتاب کوي د دې امید نه ساتي یا معنا دا ده لا یرجون لقاءنا نه یریږي زمونږ د ملاقات نه نو زمونږ د ملاقات نه یریږي معنا یې دا ده چې د دې دپاره تیاری نه کوي د دې دپاره ځان نه جوګه کوي هغه کارونه نه کوي چې په دې ملاقات کې به بیا دته سرخرویي په هغې باندې ملاویږي نو زمونږ د ملاقات یارې په زړه کې نشته دی ځکه چې منکر دی
او د لقاء نه معنا ملاقات زمنګ د ملاقات نه زمنګ د ملاوېدلو نه او د دې په مقابله کې ورزو بالحیات الدنیا راضی شوي دي په ژوند د دنیا باندې خوشحاله شوي دي په ژوند دنیوي باندې دا ژوند د دنیا یو خپل غرض مقصود او معبود ګرځولی دی او د دې ژوند د دنیا نه تاویږي او د دې ژوند د دنیا د پاره منډه وهي او د دې ژوند د دنیا د پاره سوچ او فکر چلی او د دې دنیا فانی د حاصلولو د پاره جد و جهد کوي او هم وقت کوشش کوي د دې د حاصلولو د پاره او وطمئن بها زړی ایښی دی په دې باندې مطمئن شوي دي او سکون حاصل کړی دی دی دنیا ته چې زمونږ دا جای او دا جای شو او د دې نه علاوه بل ځای ته د تللو مسله نشته دی او نه بل کور شته دی او نه هغې ته تلل شته دی بس د دې وجې نه قرآن کې تاسو له بل ځای کې راشي چې ورزو بالحیات الدنیا من الاخره پسند کړی دی ژوند د دنیا په مقابله د آخرت کې یعنی آخرت یې پرېښی دی او دنیا یې اګیستې ده او بیا یې آخرت پرېښی دی او په دنیا باندې زړه ایښی دی په دنیا باندې خوشحاله شوي دي په دنیا باندې مطمئن شوي دي او داسې مطمئن دي چې د دې په مقابله کې د آخرت نه مکمل طور ناخبره دي داسې ده لکه چې دی نه آخرت شته دی او نه آخرت به راځي او نه به د ده دوباره ژوند دي د دې ټولو نه انتهایي په ناخبرۍ کې دي او دا والذین په هغه والذین باندې عطف کا نو معنا دا ده چې دا کفار دوه قسمه دي منکرین آخرت دوه قسمه دي یو هغه دي چې زمونږ د ملاقات امید نه ساتي او زمونږ د ملاقات نه یریږي او راضي شوي دي په ژوند د دنیا په مقابله د آخرت کې او په دې دنیا باندې زړه ایښی دی او په دې دنیا باندې مطمئن شوي دي او مین شوي دي د آخرت په مقابله کې او دویم والذین هم عن آیاتنا غافلون دویم هغه کسان چې دوی د آیاتونو زمونږ نه خبر زمونږ د آیاتونو نه بالکل خبر نه دي نو دا په اسم د ان باندې عطف شو نو گویا کې دا دوه قسمه کفار شو او یا یو قسم دی دوه قسمه صفتونه بیانو دا دویم هغه دي چې د آیاتونو نه ناخبر دي نو د آیاتونو نه مراد آیاتونه تشریعي دي یعنی قرآنی آیاتونه تشریعي آیاتونه د هغې نه غافل دي او دویم د آیاتونو مراد آیاتونه تکوینی دي تکوینی آیاتونه دا چې د اسمان ته سړی وګوري د ځمکې ته وګوري د غرونو ته وګوري د مخلوقاتو ته وګوري او د خپل ځان ته وګوري وفي الآفاق وفي أنفسكم د الله د وجود او د یووالي دلایل دا په دې فی الآفاق په دې اطرافو کې موجود دي وفي أنفسكم او ستاسو په ځانونو کې موجود دي دنه نو دا د آیاتونو تکوینیونه امنا خبر دي او د آیاتونو تشریعیونه امنا خبر دي لري مزای
دا خپل دنیا پرست مسلمانان په دې باندې لږ نظر واچوئ او خاص کر زمونږ را سیاسیان دا رشوت خواره سیاسیان چې دا رشوتونو ته کار ویلی دی او په رشوتونو باندې مین شوي دي او د دنیا په راټولولو باندې مشغوله شوي دي دې خلکو باندې لږ نظر واچوئ دوی د آیاتونو افاقیونه او تکوینیونه او د آیاتونو تشریعیونه یقینا ناخبر دي دوی دې نه څه خبر چې په قرآن کې څه دي او دوی د دې نه څه خبر دي چې په احادیثو د پیغمبر کې څه دي بلکې موږ به عام مسلمانانو وایو چې دا دنیا پرست نه دي ځان ته دین پرست وایي خو تش په نپلونو باندې وخت لګیا دی سبا کوي او تش په ذکرونو باندې وخت سبا کوي د دې نه لږ تپوس وکوئ چې بره قرآن کې څه دي چې د الله له طرفه تا او ما ته راغلی دی دا آیاتونه د قرآن دې کې تدبر پکار دی سوچ پکار دی دې قرآن کې الله ذکر کړي چې ما تاسو ته قرآن را لېږلی دی لیدبروا آیاته دې دپاره چې د دې قرآن په آیاتونو سوچ وکړی شي فکر وکړی شي دا قرآن ما ته څه وایي دا قرآن ما ته د څه خبرې حکم کوي دا قرآن ما د څه شي نه بندوي قرآن ما کومې لارې ته رابلي په دې سوچ پکار دی او یو سړی زندگی بر 50 کاله 60 کاله 70 کاله 30 کاله دی د دنیا پر غمونو کې ورډوب دی او د آیاتونو تکوینیونه او د آیاتونو تشریعیونه مکمل غافل دی اوس دا دواړه قسمه کفار چې دي د دې خبر دا دی اولئک دا کسان موصوف په دې صفتونو چې زمونږ د ملاقات نه منکر دي دنیا یګست د آخرتي پریښی دی په دنیا خوشحاله شوي دي د آخرت په مقابله کې او هغه کسان چې زمونږ د آیاتونو تکوینیو او د آیاتونو تشریعیونه نه خبره دي اولئک دا معنا ده اولئک اسم اشاره ده او په دې کې اشاره زوات ته فقط نه زوات مع الصفات دغه کسان چې په دې صفتونو موصوف دي مأواهم النار د دوی ځای د اوسېدلو اور دی جهنم دی دوی به جهنم ته ځي او دا جهنم ته به ولې ځي بما کانو یکسبون په سبب د هغې چې دوی کسب کړي د کفر نه د شرک نه د دنیا پرستۍ نه د آخرت د ایرولو د وجې نه په دلایلو افاقیو تکوینیو په دلایلو تشریعیو کې د نه سوچ په وجه باندې دغه کسب کړی دی دا اور دوی ته د دې وجې نه میلاو شو اوس د قرآن دا عادت دی چې د ناکار او بد عملو بد چلنو ذکر وکړي نو فوراً ورته د نیکانو صالحانو ذکر کوي قرآن تقابلي مطالعه ده او په دبي الفاظو باندې قرآن موږ تاسو وایي سوچ کا مخاطبه دغه خلق دی خوښ دی که نه د دې په مقابله کې چې اوس درته ذکر کوم دا خلق دی خوښ دی چا سره روانېدل پکار دي چا سره ملګرتیا پکار ده چا سره تعلق قایمول پکار دي د چا نه ابرا او د چا نه بیکاټ پکار دی ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم یقینا هغه کسانو چې ایمان راوړی دی یقینا هغه کسانو چې ایمان راوړی خو د آمنو سره دا ذکر نه کړ چې آمنو بالله او حذف د مفعول دا به تاسو له په دې علمي ژبه کې راشي چې حذف د مفعول تعمیم ته اشاره وي نو معنا دا ده یقینا هغه کسان چې ایمان راوړی په هغه ټولو خبرو چې په کومو د ایمان ضرورت دی
لکه 5 ایمانیات دي غټ غټ. ایمان بالله، په الله ایمان دی چې الله شته او یو دی، کارساز دی، حاجت روا دی، مشکل کشا دی، فریاد رس دی او قانون ساز دی. دای په الله عقیده او د الله په پیغمبرانو باندې عقیده چې پیغمبران علیهم السلام یقینا برگزیده بندگان د الله او غوره بندگان د الله، د الله له کور نه چې کوم هدایات او تعلیمات د خلکو د هدایت او د فلاح او د بهبود دپاره راوړي، دا بالکل درست او د الله په کتابونو باندې ایمان چې تمام آسمانی کتابونه دا برحق دي او دا هر یو د خپل زمانې دپاره یو بهترین دستاویز او یو بهترین چې کوم دی د ژوند د تیرولو طریقې پکې ذکر کړی وي هر قوم ته. او د ټولو آخري کتاب المهیمن قرآن شریف دی، په دې باندې ایمان راوړي او د الله په فرشتو باندې ایمان راوړي چې د الله تعالی یو مخلوق دی او د هغې باره کې قرآن وایي لا یعصون الله ما امرهم، دوی نافرماني نه کوي د الله، ويفعلون ما يؤمرون او کوي هغه چې د صح حکم ورته کېږي. د فرشتو باره کې دا عقیده ده. ډېر خلک یې فرشتې نه مني، د فرشتو نه منکر دي. او پنځم د ایمانیاتو نه ایمان بالآخرت دی. هغه کسانو چې دا ایمان دی چې یقینا دا زمونږ دا زندگی ختمیدونکې ده او د دې معنا دا نه ده چې مونږ بس ختم شو، نه، دا د دې د زمونږ دا عقیده ده چې دا زندگی ختم شوه او د آخرت زندگی را روانه ده، د عالم برزخ زندگی را روانه ده او په پایدار زندگی د آخرت ته، همیشه زندگی د آخرت ته. دنیا زندگی چند روزه ده، یو څو ورځو ده. د د عقیده و ایمان دی چې د آخرت زندگی پایدار زندگی ده او کامیابی ومګر چې سړي د هغې دپاره هغې کې کامیاب شو. او دا یوازې دا نه چې به زه مؤمن یم او نور چې زما څه خوښه یې به کومه، که سلیماګانې سازوم نو ولې څه چل دی، پیسې ګټل پکار دي، یا سود کومه نو ولې دا ملک به چلول نه وي پکار، دا ملک ته په سود چلې، دا ملک خو ته اوس د عوامو په وینه چلې لګیا یې، ټکسونه دې مقرر کړي دي. نو دا سود دې سره پاره واخیسته، دا د چبیڼو دپاره چې په دې باندې به تاسو شرابونه څکئ او په دې باندې به تاسو په نورو ملکونو کې سیلونه کوئ او په نورو ملکونو کې به ځان لوټلې او کورونه سازوئ، دې دپاره مو واخیسته. پته به ولګېږي ستاسو د مومنوالي پته به هم ولګېږي او دا کوم چې د جنت ټکټونه درکوي د دوی پته به هم در سره ولګېږي چې دا لا څنګه وو. د جنت ټیکهداران نو قرآن ټکی وفرمایه هغه کسان چې ایمان راوړی په هغه خبرو چې د ایمان ضرورت دی ټولې مني، وعملو الصالحات او د ایمان تصدیق کوي په عمل صالح باندې، بهترین عمل، خیسته عمل، درس عمل کوي بس. او صالحات جمع صالحتون ده او صالح ما سوغه الشرع. علامه بیضاوی وایي ډېر لوی مفسر دی، په وړه دوره کې موږ طالبانو ته هغه کتاب وایو، هغه وایي چې عمل صالح څه ته وایي؟ ما سوغه شرع، چې شرع مقرر کړی، الله حکم فرمایلی دی او پیغمبر پې عمل کړی او موږ ته یې رسولی دی، دا عمل صالح دی. او عمل صالح یو نه، دوه نه، درې نه، څلور نه، پنځه نه، شپږ نه، چې څونه اعمال صالحه دي دا ټول کوي. نو الله به دوی له څه ورکوي؟ یهدیهم ربهم بایمانهم،
خونه بکئی الله دوی ته لار د جنت خونه بکئی دوی ته پروردگار د دوی جنت طرف ته بی ایمانهم په سبب د ایمان د دوی باندې د دغه ایمان په وجه باندې او د دغه ایمان په سبب باندې با الله دوی ته د جنت لار وښایي درست لار به ورته وښایي تجری من تحتهم الانهار چې بهیږي به لاندې د دوی نه مختلفې ولې بهیږي به لاندې د دوی نه مختلفې ولې فی جنات النعیم او به دوی په جنتونو د نعمتونو کې نو هدا یهدي ضربه یضربونه هدایتا دا په معنا د راه نمودن چاته لار ښوولو ته وایي نو یهدیهم وبخی فعل مضارع ده وبخی دوی ته خای به دوی ته پروردگار د دوی لار د جنت لار به ورته وښایي دغه د جنت لار ده او دا بسبب ایمانهم با سببیه ده په سبب د ایمان د دوی باندې دغه ایمان سابق د وجه نه به الله دوی ته لار د جنت وښایي چې دغه د جنت لار ده ورځئ او چې جنت ته لاړ شي نو تجری من تحتهم الانهار بهیږي به لاندې د جنتیانو نه ولې مختلفې ولې جنتیانو نه لاندې به بهیږي دې معنا دا ده د جنتیانو د کورونو او د ونو د بنگلو لاندې به بهیږي دا یې معنا ده دا د روانو اوبو قدر و قیمت به تاسو له علر درشي چې تاسو عربو ته لاړ شئ عرب چې داسې باران وشي او ډنډو کې احساس شي نو سمندر دی او خوشحالي ورته کوي او ګډېږي ورته پوهېږئ په دې باندې روپۍ هلته ډېرې دي خو اوبه کمې دي دا هما او تا ته په دې لارو کوڅو کې د اوبه بهېږي الله په فضل و کرم سره نو ځکه قرآن وایي چې تجري من تحتهم الانهار بهیږي به لاندې د جنتیانو نه یعنې د هغې د کورونو نه او د هغې د ونو او د باغونو نه لاندې به ولې چلیږي ولې او یو واله به نه وي څلور ولې به او دا واله به تشه د اوبو نه وي بلکې د اوبو واله به یوه وي بله به د پوی وي غوایه ساتلو ته پکې حاجت به نه وي او بله به د ګبیني د مچو ساتلو ته هم پکې حاجت نشته من عسل مصفى صفا مزیدار و شاتو واله به او دا د مزې شی به هم پکې دا اوس چې په دا دنیا پرست ور سرودي شراب خو هغه دا سسخا شراب دي د جنت شرابو کې به نشه نه وي هلته په چا قی نه لګېږي هلته به دستونه په چا باندې نه لګېږي دا خو چې کله دا ډېر وسکي نو په دې پتلونونو کې بیا بار دوم کړی چې سار راپاسي نو ایک او دو ته دواړه تلي نو بیا دا چاپلوسان ورسره دی پاکۍ را پاکۍ لکه واړه چې مور پاکۍ دغسې بیا پاکۍ پوهېږئ په دې باندې دا ګپ نه لګوم ګورئ یعنې دا زه چې شمدید واقعه درته وایم چې یو ځلې یو سړی دی نوم یې ماله عثمر دی ډېر مشهور سړی دی په پاکستان کې او د هغه لور و او بیا چې کوم دی اوس یو نوسی دی چې د دین دشمنان دي هغه دلته میر احمد ګل کلی ورته وایي په دې زوړ نیر کې هلته راغلی و او دغه خانانو له ډوډۍ کړې وه نو پای کې شرابونه څکلی شوي نو زمیندارو خلکو باندې سار لا پتلونونه اینځل بیا نو زمیندارو ماته ویلي ګپ نه لګوم چې ګینې زه هسې پهی خبرې کوم نو دا هلته به داسې نه به سردردۍ پای کې ځکه را شرابي چې شراب وڅکي بیا راپاسي او خلک یې پاک راپاک کي نو بیا د ده په سر دړي نو بیا ولا دغه راوړي دی پیناډال ساده پیناډال ولا راوړي او یو دوه ګولې واچوي نو سردردۍ پې ښه شي
نو هلته به سردردی هم نه وي په هغه شرابو کې، په هغې کې به نشه هم نه وي، او هغه به د دې څښاوالي نه ایسار شوی، دا وربشي او دا کور دا څښاکي، نو د هغه څښاک کورو نه هغه څښا اوبه چې راوځي هغه شراب دي. اوس دا شراب دي. او بیا زمونږ را بعضې دنیا پرست چې دي، دا بعضې سیاسیان دوی وایي دا ملکي شراب چې دا په خېټه کې دړ راولي، نو هغې له د یورپ نه خاص قسم شراب راځي، نه بغیر د ډالرو نه راځي، که د بار نه هر شی چې موږ برآمد کوو موږ په ډالر برآمد کوو، دا ډالر یې موږ دې د وجې نه د یهودو نه الو چې شراب به بیا پسې برآمد کوو موږ، نو شرابونه برآمد کوي. نو ځکه وایي چې تجري من تحتهم الانهار، انهار د نهر جمع ده، موږ ورته نهر وایو، په عربۍ کې نهر دی، بهیږي به لاندې د ماڼو او د ونو د باغونو د دوی نه مختلفې ولې فی جنات النعیم، او وي به دوی په جنت د نعمتونو کې. اوس چې کله د جنت نعمتونو ته لاړل، د دنیا دا سوچونه او فکرونه او د دنیا دا مشکلات او تکلیفونه ټول ختم شو، او یو د راحت او د آرام کور ته ورسېدل. نو اوس جنتیان چې په جنت کې اوسېږي، نو دعواهم فیها سبحانک اللهم، رابلنه د جنتیانو به په دې جنت کې سبحانک اللهم وایي. حدیث کې راځي یو مارغه به تیر شي، ډېر ډولې مارغه لکه سیسۍ تنظرې پوهېږئ پرې باندې، ډولې مارغه دی ښایسته. جنتي به ووایي یاره خو دا خو سړي خوړلی وی، نو جنتي به دومره ووایي چې سبحانک اللهم، دا به دعوتي، یعنی اډر چې دی د کوم څیز اډر ورکوي او د ده کوم څیز ته شوق را پیدا کیږي، نو د هغه ټولو چې هلکه ماله اوبه راوړه او ماله شراب راوړه او ماله چې کوم دی ګبین راوړه او ماله چې کوم دی دا مایان راوړه او ماله مرغان راوړه پخ شوي، دې ټولو ته به حاجت نه وي، دی به صرف دومره کوي، بالکل دی ډېر ستړی شوی په دنیا کې، دی له نور تکلیفونه نه ورکو، دی به تش دا ووایي چې سبحانک اللهم، پاکی د رب زما لره، اے پاکی ده اللهم، اے زما رب تعالی پاکی ده. بس فرشتې به ولاړي، خادمان به ولاړي، او به پوه شو چې صیب دغه غواړي، مارغه غواړي، اوس فورا به حلال شي او ورید به شي او په پلیټ کې به دغه راوړي او ستا مخې ته به یې کېږي. او دا خو هسې به طوري مثال په حدیث کې راغلي، کوم شی چې جنتي غواړي نو د هغې اډر لکه تاسو چې په دای کې کښېنئ صاحبان په دې ځای کې په هوټل کې، نو هلکه اډر هم لېږلی دی، پوهېږئ په دې باندې، نو اډر ولیږي چې هلکه موږ له د ګډ غوښه په کار ده، د چیلي په کار ده، د چرګ په کار ده، موږ له دا شی په کار دی، موږ له دې ته اډر وایي. نو د جنتي اډر به دا چې سبحانک اللهم، پاکي د تعالی اے زما پروردګاره، بس صرف دا لفظ وی چې د الله تنزیه او د الله صفائی بیانول او الله سره مخاطبه کول، اللهم یا الله دی، بس فرشتې پوه شي، خادمان پوه شي، فوراً به هغه شی ستا مخې ته حاضر کي او تا ته به یې راوړي. وتحیتهم فیها سلام، او ستړي مشي بار جنتیانو پر جنت کې په خپل منځ کې سلامونه وي. جنتیان به په یو بل باندې به سلامونه وایي، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، یو بل باندې به سلامونه وایي. داسې نه چې د دنیا فریبناکي په وجه باندې یو بل سر نه لګي
قرآن وایي چې کله جنتیان د جنت مخې ته راشي نو موږ به د دوی د زړونو نه هغه کینې او بغضونه کوم چې په دنیا کې وي دا به ترېنه وباسو نو اخوانا علی سرر متقابلین بیا به روڼی او په تختونو به ناست یو بل ته مخامخ هېڅ قسم خفګان به نه هېڅ قسم نالګي به نه او هېڅ قسم تندی ترېول به نه چې دا راسه اوس څوک را پکې شریک شه د څه کمی به نه هلته سترګې به د ټولو مړي اوس د ټولو سترګې وږي دي پردي شیانو پسې چې کوم دی سترګې را غورځېږي د خلکو هلته به هر شی ډېري د هر شي امبالۍ به پرتي د هر شي شټاکونه به نو سلامونه به په یو بل باندې اچوي خفګان به نه او یوازې په خپل منځ کې سلام نه الله رب العزت به په سلام وایي سوره یاسین کی اللہ ذکر کئی سلام قولا من رب الرحیم پدې جنتیانو باندې بس سلامونه ای د جانبه د رب رحیم نا الله به په سلامونه اچي هر سلامونه ور دي او یوازې الله نه د الله فرشتي به په سلامونه وایي فرشتي به راځي والملائکه یدخلون علیهم من کل باب دا الله فرشتي به رادنه کیږي په جنتیانو باندې د هرې دروازې نه به رادنه کیږي او سلامونه به وایي په جنتیانو باندې وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین او یوا آخره د بلنې د دوی چې دوی کوم اډرونه راکړي دي او د اډر په نتیجه کې دوی ته کم نعمتونه رالل او دوی هغه نعمتونه وخوړه او هغه نعمتونه نه دوی ماړه شو نو وایي به ان الحمد لله رب العالمین جنتیان به وایي چې حمد و ثنا د الله رب العالمین لره او دغه خبره ده چې په دنیا کې څنګه مؤمن ډوډۍ شروع کوي نو د الله په نوم باندې شروع کوي بسم الله الرحمن الرحیم او چې کله ډوډۍ سر ته ورسوي نو بیا الحمد لله رب العالمین پوهېږئ پرې باندې دا چېرته هم کړی که نه بې کلمې به ډوډۍ نه خورئ که نه حدیث کې راځي شیطان به در سره ملګری کېږي او شیطان دونه آرامي دی چې په دغه تالي کې درته میتیاز هم کوي او ته شیطان میتیاز یې کوي او حدیث کې راغلي دي چې کم سړی سار مانځله راپا نه شي پیغمبر خدا وایي وایي د ده په غوږ کې شیطان میتیازې کړي دی جناب رسول الله وایي وایي د په غوږ کې شیطان میتیازې کړي دي او شیطان میتیازې هم کوي او کله د ایک په ځای دو درته وکړي د دې وجې نه کلمه به لازمن وایي پوهېږئ پرې باندې په دې به بچ کېږئ د شیطان او بیا چې کله بس کوئ نو الحمدلله خدای له حمد و ثنا ده چې موږ له داسې ناشنا رزقونه راکړه او ناشنا خوراکونه یې راله راکړه په دنیا کې هم چې کوم رزق راله درکړه بس هغه دعا به وایي کومه دعا چې د اختتام دعا ده چې هغه د الله شکریه ادا کول دي نو ابتدا د نعمت هغې به تنزیح د الله وکړي د الله پاکي به بیان کړي او د طعام د حاصلولو نه وروستو د الله او د نعمت د حاصلولو نه وروستو شکریه به پرې د الله رب العزت ادا کړي دا څو خبرې په دې آیاتونو کې زموږ او ستاسو مخې له راغلي نمبر 1 دا یره ورکوي الله د ایرولو د آخرت نه او د ټوله توجه ورکول په دنیا باندې د دین الله یره ورکوي چې آخرت به نه یېرې ګورې د دې یره موږ له راکوي آخرت به نه یېروئ او د دې یره راکوي چې دنیا باندې به نه ورسوري کېږئ ټوله توجه به دنیا له نه ورکوي والجر وراء زخرفاتها او د دنیا په دې چهل پهل او د دنیا پر پانی نعمتونو پسې نه ورپسې کېږئ
دا نن دی او که سبا دی ما او تا نه فاتې کېږي. نمبر 2 التحذير من الغفله. په دې آیاتونو کې دا امر الله یره ورکړه د غفلت نه چې غافل کېږي بنو. او غفلت څه دی؟ بعدم التفکر فی الآیات الکونیه والقرآنیه. هغه غفلت دا دی چې سړی فکر نه کوي د الله په آیاتونو قرآنیو کې او د الله په آیاتونو کونیو کې. آیاتونه کونیه آیاتونه افاقی دي، لکه دا اسمان دی، ځمکه ده، انور ده، سپومۍ ده، غرونه دي، دا مخلوقات دي، دا ټول د الله په شتوالي او د الله په وجود دلایل دي. دا دې ته وایي آیاتونه کونیه، آیاتونه افاقیه، دلایل افاقیه. اول قرآنیه دا موږ ستاسو مخې ته چې کوم دي. ځکه اذ هذه التفکیر هو سبیل الهدایه والنجات من الغوايه. ځکه چې دا سوچ هو سبیل الهدایه، دا لار د هدایت ته او دا لار د نجات ته من الغوایت د ګمراهۍ نه. دریم الایمان والعمل الصالح مفتاح الجنه. دې آیاتونو کې دا راغله چې ایمان او عمل صالح چابي د جنت ده او والطريق الهادي الیها. او دا ایمان او عمل صالح هغه درسته خودون کې لار ده جنت ته. او نمبر 4 نعیم الجنه روحانی و جسمانی. نعمتونه د جنت دو قسم دي، یو روحانی دي او بل جسمانی دي. و حاصل ثلاث کلمات، او دا خلاصه دا غدریو کلمو ده. سبحانك اللهم یو، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظیم. دعا وکړئ چې الله موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوهیږي. دې سره سره الله موږ له پرې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي.